درمانځه ټیم دی مننه علامه خوشحال مولانا شرف الدین صاحب راشي موږ نور کې مشرانو صاحب ډېر انتظار وشو نو ټیم واوښتي لہذا د جنازې حق ادا کړو سپونه برابر کې خلاص سره کوو وخت نا وخت به د زوال ټول راځي دا شاوخوا چې کوم کسان دي دا په جنازه کې شرکت وکړي خلاص کوم چې کوم کسان شاوخوا دي هغه په جنازه کې شرکت وکړي د زوال ټول دي ډېر نا وخت دی څنګه خلک راغلي دي نو تکلیف چاته نه ورکوي خاص تکلیف چې کوم کسان دا شاته راوړي سپورټ سره ولایا سره شاوخوا چې کوم خلک ولاړ دي هغه ټول سپورټ د خیال وساتئ د ټولو سمت کې د سپورټ خیال ساتل پکار دي دا مولانا صاحب د جنازې طریقه هم در شوې خو د سپورټ خیال ساتئ بسم الله الرحمن الرحيم وهنا خبر شبابا بجنازة بالمنزل طريقة بالمنزل طريقة هذا تبينون بهذا مولانا الشيخ سابق تستا جنازة بالبطول كيف هذا الشافعي بس أبتدان ولا جنس أبتدان ولا جنس كيف الشافعي عند أبتدان كيف دا پښتون کېږي د پښتون ولا شاته راوړي جنازه پرېږدي په ځای باندې پرېږدي جنازه په ځای پرېږدي راوړي شاته راوړي د امام مخ نه رسي د امام مخ ته څوک نه درېږي شاوخوا چې کوم کسان راوړي شاته راوړي نه ځکه نه پاتېږي راوړي شاته راوړي شاته راوړي د امام مخ ته نه درېږي الجنازة من سواد الخاتم وفقنا والشاكرين مثل اليوم أوالي أما خلاك مساعدة الله دمار الله يوم الصوت نفاتيه دكتور دعوات سب خاصة تقول دعوات سب صدقي جنازه منظر طریقه داره ځکه چونکې دا چې راوته ډېر زمانې بعد پیښېږي د انسان څخه چې هغه نسیا او لرې وي نو د جنازې آداب څخه اول ادب دا دی چې د کوم چا چمپلان یا بوټ بوټ شوي د ادب تقاضا دا ده چې تاسې بوټ او چمپل وکاږئ او د جنازې لپاره چې دی هغه څلور تکبیرات کول کېږي اول تکبیر دی چې دی هغه نیت دی نیت چې دی هغه په پښتو دا رقم دی نیت کوم د ذهن خلاصه منځ کوم د جنازې سره د څلورو تکبیراتو ثنا وایم خاص خدای تعالی درود وایم په نبي علیه الصلاة والتسلیمات باندې اقتدام مې په دې حضرت پښیمان دي چې الله اکبر لاسونه به پورته کړي بیا په اول تکبیر کې لاسونه پورته کېږي بیا نه پورته کېږي ځکه دا چې دي د اختر د لمانځه په رقم نه دی په اول تکبیر کې صرف لاس پورته کېږي بیا نه پورته کېږي دا چې تکبیر امام صاحب وکړي تاسې هم تکبیر وکړي د هغه نه مابعد به سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك دا مواس بیا به امام صاحب دوی تکبیر کوي تاسې لاسونه نه پورته کوئ بیا به تکبیر ووایاست د تکبیر مابعد بیا چې بیا به تاسې به ووایاست اللهم صل اللهم بارک ووایاست علامه شامي صاحب لیکلي دي چې وایي تاسې هغه د لمانځه درود شریف ووایاست دا چې بیا هغه افضله دي اور بیا د هغه نه مابعد سر درود تکبیر چې وشو د درېیم تکبیر مابعد به بیا دعا ووایاست اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بیا به امام صاحب الله اکبر کوي
شلبر وشو دعوة سيولا سلكوي شكاب السلام غزوي دعوة الله سلكوي شبكر السلام غزوي هذا جنازة نزي كريشان يبني زاداري وزمانية بدبلا سافنيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر السلام عليكم
Yaramaz.